درېمه مسله د دې جمعة الوداع په حواله سره ډیره اهمه ده د قضا عمری په اعتبار سره. په دې سوشل میډیا باندې د حدیث په نوم باندې څه الفاظ ډیر زیات گردش کی دي، خلک یو بل ته شیر کوي د ناسمجۍ په وجه باندې. اکه الفاظ د صرف بدی بنیاد ویم چې تاسو سمجھ کی، ورنه د دې الفاظو بطور فضیلت بیانول جایز نه دي ځکه دا حدیث نه دی، او بطور رد بیانول دا بیا واجب دی چې ته دې د پاره ذکر کې چې بھئی دا شی حدیث نه دی، په دین کې د دې گنجائش نشتا، نو دا بیا ضروری دی وضاحت دی. هغه د الفاظ دی من قضا صلاة من الفرائض في آخر جمعة من رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فائتة في عمره إلى 70 سنة. یسوک چې د رمضان په آخري جمعه کې د خپل ټولو منځونو قضایي راوګرځي 4 رکعاته وکي نفل، نو دا 4 رکعاته با کو بل فرض د په ذمه باندې د 900 کالو د منځونو قضا هم وی دا به د ټولو د لپاره کفاره شي او ټول به ادا شي. مولا علی قاری رحمه الله د دې الفاظ متعلق وی قطعا باطل دي، دا جوړ کړی شوی الفاظ دي، دا د نبی علیہ السلام مبارک الفاظ نه دي. ولی قرآن و حدیث صحیح احادیث کم موجود دی، مونږ ته دا وایي چې د چا په ذمه باندې قضایي منځونه پراته وي نو هغه قضایي چې د صحت شته زندگی شته د باندې د دې قضایي هم فرض ده څنګه چې په ادا کول فرض وو. نو داسې قسم الفاظ سره ته سوکرو لګي کنه، نو اولا پتا باندې لازم دي چې د دې سړی اصلاح وکړي د ترغیب په شکل کې چې بھئی دا حدیث نه دی، دا مشر کوا، دا په نبی علیہ السلام باندې بهتان دی، دروغ دی، دومره جرأت مکوا. او په دې سوشل میډیا چې کم د حدیث بنوم باندې الفاظ راځي دا مشر کوي چې رسو پورې تا ته مکمل علم نشي او دا حدیث سندن صحیح دی یا نه دی، نو د لا علمه په بنیاد مشر کوا، نو ان شاء الله بچ په پاتې شي. کو بل فرض صحیح سند والا وی شعر دکو نو ان شاء الله اجر بی پی، او کو غلط سند والی او شعر دکو دا خو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دروغ تړل شونو سبا کې بیا قیامت پر ورځ دا خو ما نو ویلې تا ولې د حدیث په نوم شعر کړ. نبی علیہ السلام فرمای من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. صحیح بخاری مسلم روایت ته چا پما باندې قصدن عمدن دروغ اوویل ځان له جهنم کې ځای تیار کی. څومره سخت وعید دی، دونه جرأت ولې کوي دا مسلمانان چې دا د حدیث په نوم باندې منګړت الفاظ مخ کې شعر کوي خلکو ته. دا دومره اسانه خبره ده، بس منځونه مکوه. دا انسان به دې مجبوري چې مکوه منځونه، بس رمضان په آخري جمعه کې و بس یو 4 رکعاته وکي، او 4 رکعاته کیفیت هم سره ذکر کوي. یہ 4 رکعات نفل نیت پاو کې په هر رکعت کې با او پیره آیات الکرسی ہوئے او ورسره 15 پیره به سوره اخلاص ہوئے، قل هو الله احد بوئے. بده طریقه باندې به 4 رکعات نفل پوره کې، بس کوستا په ذمه باندې د 900 کالو قضای شوی منځونه پراتی ټول به معاف شي. دا داسې غب ته جوړې داسې نه ده.